مینای کې پښتنه ښار ده او د غیورو پښتنو کور دی، خو په ډیره خصوصي توګه باندې د کاکاجي هغه کور چې دلته کې په ټول پښتانه متفق دي. زما مراد دی پیر محمد خان چې سابقه ناظم دی، سابقه صدر اصلاحي جرګې مینای، زما ورور دی او سپېڅلی پښتون دی، ښکلی پښتون دی، عزتمند پښتون دی. پیر محمد خان د حجرې په حوالې سره چې نن چې کوم نوجوانان دي، نوي کول دی، هغوی ته باید طرف ته روان دي، نو هغوی ته څه اپیل کوئ چې دی حجرې طرف ته راشي او که دی څه وکړي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ناول ستاسو شکریه ده کوم چې تاسو راغلئ دلته زموږ ډیرې ته. دا مجره ده، مجره کې ناست یو او مجره خو تاسو ته پته چې دا د پښتنو یو پهچان دی او یو اهم مقام دی د مجرې د پښتنو په ژوند کې. زمونږ د پښتنو سماجي سیاسي دا یو درسګاه ده او زموږ مشرانو ټول چې څه د ښې بدې یا زموږ ورسره غم ښادۍ یا څه نور څه داسې مسایل به هغه ټول پښتانه به په دې حجرو کې راجمع کېدل او دلته کې به خپل مسایل هغوی حل کول، د هغې به یې لپاره ښه لارې درې جستۍ. خو داسې دغه دی چې نن تقریبا د نن نه یو 30 کاله مخکې د حجرو اهمیت و او خلکو په حجرو کې ناسته کوله، مشرانو به ناسته کوله، کشران به هم راغلي وو سره ناست وو. نو په حجرو کې به هغوی ډېر څه زده کول د مشرانو نه. تقریبا داسې یو 30 کاله نه پس ګورم چې په حجرو کې ناسته خلکو پرېښودې ده. یو خو دا چې زیات مخکې خو به دا و چې په ټول کلي کې به یو څو حجرې وي، د هرې محلې به خپل یو حجره وه او هغې کې به خلک ناست وو، مشران به راجمع کېدل، کشران به هم پکې راجمع کېدل. نو هغه لکه د خلکو یو ډېر داسې هغه و چې ارومرو به هغې ته چې هر څه خبره به راتله نو هغه حجرې ته به راتله. اوس هم راځي هغه چې څه داسې خبرې راشي، څه غم ښادۍ ښه بدې نو هغه حجرو ته راځي، خو هغه ناستې پکې نشته چې لکه مخکې به څنګه مشرانو کولې او حجرې به ابادې وي، کشرانو به هم ابادې وي. نو اوس زه یو دا خبره هم شوه چې لکه هر سړي ځان له پکې بیلټک هم جوړ کړو. د بیلټک دغه رواج ډېر راغلی، یو سړي خپل کور سره یا چمړه یا ځان له یو حساب سره یو ځای دغه کړی دی. د حجرو هغې سره اهمیت اوس لږ کم شو او د هغې په وجه باندې یو دا کار هم وشو چې لکه مشران هم زیات تر په حجرو کې ناسته پرېښودي دي. زه ګورم اکثر چې زیاتتر زموږ مشران یې چېرته په دوکانونو په ډبو به ناست دي او په لارو کې ناست دي، بازارونو کې به ناست دي. نو هغې د وجې لکه زموږ کشر کول چې دی نو هغه هم هغوی هغه زده کړه د مشرانو نه چې کوم خپل د مشرانو ثقافت زموږ رواج او طور طریقې وي یا د زمیندارۍ څه خبرې وي یا نور د ژوند بل اړخونو سره چې کوم دغه دي متعلقه څیزونه دي نو هغه به کشرانو زموږ زده کول. خو اوس چې دی نو هغه د دې ستاسو دا کوم سوال چې دی یاره د ځوانانو دپاره حجرو ته راتلل او زده کړه کول د مشرانو خپل زوړ چې کوم ثقافت دی، کوم زموږ رواجونه دي، زموږ د ژوند مسایل یا ټول زده کول هغه لازمي دي زموږ دغه دپاره. او په دې وجه باندې کشر یو خو ګیپ پیدا شو د مشرانو د دوی په منځ کې، یو زده کړه هم کمه شوه او په دې وجه کشر کول چې دی نو هغه په غلطو وړیو ډېر پکې سر شو، ځان له جدا په چېرته دغه کې خوړونو کې ناسته کولې، په پاټو کې ناسته کولې، چېرته یو ځای ناسته بل ځای ناسته. د هغې د وجه د هغې منشیاتو ته پکې ډېر لکه مایله شول، دا لعنت هم ډېر زیات شوی دی په دې معاشره کې زموږ. نن سبا خو پکې مخکې خو بس صرف هغه د تماکو او یا د چیلم او د ناسوار او د یو سګرټو به چېرته دغه اوس خو پکې چپسونه هیروینې او د آیس دا نوې نوې راغلې. نو زه وایم کشر کول زموږ د دې لعنت نه ځان بچ کړو او بیا هم که زموږ مشران هم دا سوچ وکړو چې یاره موږ په خپلو حجرو کې اوس هم حجرې ابادې دي، الحمدلله شته، خو په بلډینګ ابادې دي، سره په خلکو باندې نه. ډېر ښکلی دی، ډېر زبردست، ډېر ښکلی دی. کتونکو اوریدونکو تاسو پیر محمد خان واورېدو، سابقه ناظم صاحب او سابقه اصلاحي جرګې صدر صاحب چې د دې پښتنې ښار یې د مینای نر بچی دی. نو
لیډر بچی دی. تاسو واورېدو چې ډېر ښکلو الفاظو کې نوجوانانو ته غږ هم کوي. اجرا زموږ د کلچر او زموږ د ثقافت حصه ده. اجرا پښتون کور دی، اجرا پښتون عدالت دی. نوجوانانو له پکار دي، نوي ټول له پکار دي چې هغوی اجرې طرف ته راشي او زموږ دا سیمه د تعمیر، ترقۍ، خوشحالۍ او پرمختګ په لاره باندې روانه شي. پیر محمد خان ستاسو یو جیان مننه. خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ. کتونکو اورېدونکو متحده پریس کلب صوبایي سره اوسئ. د لوی الله په امان.